أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو معاصرینو، transplantation of tissue and organs باندې خبرې کوو، یعنی د انساجو او د غړو په پیوند کولو باندې خبرې کوو. transplantation معنا grafting یا پیوند کول د انساجو او د غړو. تاسو به په روزمره زندگی کې یا د طبابت په ډګر کې داسې کارونه لیدلي وي چې یو شخص نه یو برخه راخیستل کېږي، بل شخص ته پیوند کېږي، یا د حیوان څخه راخیستل کېږي انسان ته پیوند کېږي. دغه عمل ته ګرافټینګ یا ټرانسپلانټیشن ویل کېږي. ګرافټینګ یا ټرانسپلانټیشن چې کوم دی هغه په عمومي ډول سره په څلور ډوله باندې دی. یو آټوګراف دی، بل ایزوګراف دی، بل ایلوګراف دی او بل زینوګراف دی. اول راځو آټوګراف. آټوګراف څه ته ویل کېږي؟ آټوګراف دې ته ویل کېږي که د یو شخص یو نس یا یو سالمه عضوه د یوې برخې څخه په بله برخه کې ځای پر ځای شي، نو دې ډول پیوند ته آټوګراف ویل کېږي. یعنې که چېرته یو شخص د خپل بدن یوه برخه راواخیستل شي او په بله برخه کې پیوند کړی شي، دې ته آټوګراف ویل کېږي. یعنې دا شخص خپله دا بدن یو بدن دی، مثلا د یو لاس یا د یوې خپې یوه برخه راخیستل کېږي او د همدې شخص د سر په برخه کې یا مثلا د بدن په بله برخه کې پیوند کېږي، دې ته آټوګراف ویل کېږي. ایزوګراف څه ته ویل کېږي؟ کله چې ګرافټینګ یا پیوند کولو عملیه د غبرګونکو کومو غبرګونکو آیډنټیکل ټوینز ترمنځ صورت ونیسي، نو دې حالت ته ایزوګراف ویل کېږي. تاسو به ټوینز ویلي چې ټوینز یا غبرګونکي چې کوم دي په عمومي ډول سره په دوه ډوله باندې دي، یو مونوزایګوټ دی او بل ډایزایګوټ دی. مونوزایګوټ ته آیډنټیکل ټوینز ویل کېږي. دریم ډول یې ایلوګراف دی. ایلوګراف دی څه شی کوم ګراف ته ویل کېږي؟ یعنې د یو انسان څخه بل انسان ته او یا د یو حیوان څخه بل حیوان ته د نس پیوند ته ایلوګراف ویل کېږي. یعنې مثلا یو شخص دی، البته کېدای شي دا د انسان نه انسان ته او یا د حیوان نه حیوان ته دغه عملیه صورت ونیسي. یو شخص دی بل شخص ته د بدن یوه برخه ورکوي او په بل شخص کې دا پیوند کېږي. مثال عمومي ډول سره یو شخص دی پښتورګو یې کار پرېښی دی، یو بل شخص ورته پښتورګی ورکوي، دې ته بیا ایلوګراف ویل کېږي. زینوګرافټ بیا څه ته ویل کېږي؟ هغه ګرافټینګ دی چې د انسان څخه حیوان ته او یا د حیوان څخه انسان ته د نس پیوند پکې صورت ونیسي، دې ډول ته زینوګرافټ ویل کېږي. یعنې تاسو به لیدلي وي چې کله کله ضرورت دې ته پېښېږي چې د حیوان نه یو سترګه راواخلي او یو شخص ته یو انسان ته پیوند کړي، دې عمل ته زینوګراف ویل کېږي. transplantation of cellular tissue، د حجروي نسجونو پیوندول. د آټوګرافټ او ایزوګرافټ ترمنځ رد کول نشته، دلته ریجکشن نشته. آټوګرافټ کې هم ریجکشن نشته او په ایزوګرافټ کې هم ریجکشن نشته. یعنی مطلب د دې خبرې دا دی که چېرته مثلا آټوګراف یعنی خپل شخص یو شخص دی د دې د بدن د یوې برخې نه یو څه شی راخیستل کېږي، برخه راخیستل کېږي او د همدې شخص په د همدې بدن په بله برخه کې پیوند کېږي، نو ځکه دلته ریجکشن یا رد کول نشته. ایزوګرافټ کې هم رد کول یا ریجکشن نشته، ځکه ما مخکې ویل چې دا کله چې د آیډنټیکل ټوینز ترمنځ صورت ونیسي، نو دې ته ایزوګرافټ ویل کېږي. آیډنټیکل ټوینز د دوی ټول خواص او صفات چې کوم دي دا یو شان دي، نو ځکه دلته رد کول نشته. یعنی دا معنی چې یو نس په خپل ځای کې څنګه وظیفه ترسره کوله، په همداسې به په بل ځای کې هم ترسره کولی شي. ایلوګرافټ او زینوګرافټ ترمنځ بیا رد کول شته. ایلوګرافټ او زینوګرافټ یعنی انسان نه انسان ته او یا د حیوان نه انسان ته
چې کله ګرافټینګ صورت نیسي دلته بیا ریجکشن یا رد کول شته. یعنې دا معنی چې یو نسج په خپل ځای کې څنګه وظیفه ترسره کوله همداسې به په بل ځای کې نشي ترسره کولی. همدارنګه امکان لري چې پیوند شوی انساج تخریب شي. کېدای شي چې د الوګرافټ او زینوګرافټ په حالاتو کې دغه پیوند شوی برخه مړه شي، انساج مړه شي او تخریب شي. خو اټوګرافټ او زینوګرافټ کې بیا داسې نه کېږي. زیات رد کول سوال بیا ذهن ته د یو چا راځي چې په الوګرافټ کې به وي که په زینوګرافټ کې. نو زیات رد کول په الوګرافټ کې وي نسبت زینوګرافټ ته، ځکه چې الوګرافټ کې د انټیجنونو اندازه زیاته ده نسبت چاته؟ نسبت زینوګرافټ ته. تجاربو ثابته کړې ده چې د پښتورګو الوګرافټ چې کوم دی نو یو شخص نه بل شخص ته که پیوند شي او دا اکسپټ کړی شي، قبول کړی شي، په دې صورت کې د دغه پښتورګي د 5 څخه تر 15 کلونو پورې دا خپل فعالیت په کامیاب شکل سره سرته رسوي. او د زړه او ځیګر پیوند د قبلېدو په صورت کې د 1 څخه تر 5 کلونو پورې دغه کار چې کوم دی دا فعالیت چې کوم دی دا په ښه شکل سره کولی شي. Attempt to overcome immune reaction and transplanted tissue. په پیوند شوي نسج کې د معافیتي عکس العمل د واقع کېدو د مخنیوي کوښښ. په پیوند شوي نسج کې د معافیتي عکس العمل د واقع کېدو د مخنیوي کوشش. ګرانو محصلینو، ټیشو مایکروفاج یا وایټ بلډ سیلز چې کوم دي، وایټ بلډ سیل او ټیشو مایکروفاج، د دې دواړو په غشاو باندې یو ډول انټیجنونه موجود وي چې هیومن لیکوسایډ انټیجن یا HLA انټیجن ورته ویل کېږي. هیومن لیکوسایډ انټیجنونه تقریبا تر 150 او یا هم د دې نه زیات دي. خو په دې کې 6 انټیجنونه بیا ډېر بارز رول لري. ګرانو محصلینو، داسې یو شخص نشته چې د هغه د HLA انټیجنونه یو بل سره مساوي وي. یعنی هیومن لیکوسایډ انټیجن چې کوم دي داسې اشخاص په نړۍ کې نشته چې د دوی انټیجنونه دغه HLA انټیجنونه دي مساوي وي. البته بغیر د چا څخه د آیډنټیکل ټوینز څخه چې پاسو مو نه یادونه وکړه. اټوګراف خو خپله یو شخص دی. ایزوګراف کې شخص بدلیږي خو آیډنټیکل ټوینز دي. او الوګرافټ او زینوګراف باندې خبره وکړه چې دلته خو رد کول شته ځکه چې HLA انټیجنونه دا چې کوم دي دای بدل دي. ښه، اوس راځو موږ تاسو خبره د دې کړې وه چې څنګه کولی شو چې د ایمیون ریاکشن څخه مخنیوی وکړو او دغه خپل دغه ګرافټ شوې برخه چې کوم ده دا موږ کامیابه کړو. نو د دې لپاره موږ تاسو د 2 کارونو څخه استفاده کوو چې دلته یو د هیومن لیکوسایډ انټیجن کمپلیکس اف انټیجن یعنی د HLA انټیجن په تعین کې، یعنی د دې د کمپلیکس یو یا مثلا د دې د زیاتوالي چې ډېر ناشنا شخص وي، مخکې به ورباندې خبره وکړو. او بل چې کوم دی دغه ریجکشن موږ کولی شو چې د دواګانو په واسطه خپل ایمیون سیستم څه شی کړو؟ سپریس کړو. مثلا اوله خبره، اول کار دا کوو چې د پیوند لپاره
یو ښه جوړه انتخاب، یو ښه سمبلنګ وکړو. یعنی څه معنا؟ دا معنا چې که یو څو کسان د ګرافټنګ لپاره تیار وي، مثلا یو شخص ته د پښتورګي ضرورت دی، د کډنی ضرورت دی ورته، خو د دې ورور هم تیار دی چې زه ته خپل پښتورګي ورکوم، ماما هم ورته تیار دی، ترونو زامن هم ورته تیار دي او ملګري هم. نو په دې کسانو کې مونږ به کوشش کوو چې د شخص ته کوم شخص نږدې وي هغه انتخابو. مثلا د ملګرو نه ورته ماماګان نږدې، د ماماګانو نه ورته ترونو زامن، ترونو زامنو نه ورته ورور یا خور. نو بیا انتخاب چې مونږ کوو باید ورور نه ورته په لومړي قدم کې انتخاب وکړو. که چیرې ښه جوړه انتخاب نشي، یعنې موږ په دې جوړې انتخاب کې بې غوري وکړو، نو امکان دی ولري چې 1 الا 5 ورځو پورې دغه نسج چې کوم دی دا له منځه لاړ شي. یعنې په لنډ ډول موږ چې کله غواړو چې یو ګرافټ یو د پیوند عملیه کامیابه کړو، نو موږ باید اول کار دا وکړو چې څه شی وکړو؟ یو ښه جوړه د ګرافټ لپاره انتخاب. دویمه خبره، معافیتي سیستم باید د دواګانو په واسطه کمزوری کړو. یعنې د معافیتي سیستم کمزوري کول دي د چا په واسطه؟ د دواګانو په واسطه. ښه، اوس په لنډ ډول په دې باندې خبره کوو چې د کومو دواګانو په عمومي ډول سره استفاده باید وشي. اول ګلوکوکورتیکایډ یا ګلوکوکورتیکوید. ګلوکوکورتیکوید نه استفاده کیږي. ګلوکوکورتیکوید څه شی دی؟ دا هورمون دی چې د اډرینل د غدې د کارټکس د برخې نه افرازیږي. د دې هورمون کار دا دی چې د ټولو لمفوسایټونو ودې او نشونما ته توقف ورکړي. یعنې ګلوکوکورتیکوید خپله په بدن کې د اډرینل کارټکس د برخې نه افرازیږي او کیدای شي موږ د شخص ته د خارج نه هم ورکو. نو دا به څه وکړي؟ د بدن ټول لمفوسایټونه چې کوم دي، یعنې که دا د بي لمفوسایټ دی او که د ټي لمفوسایټونه دي، دا د دې ګروت او نشونما سټاپ کوي. بل ازیتیوپرین دی. دویمه دوا ازیتیوپرین. دا یو بله معافیتي سیستم کمزوري کوونکې دوا ده. دا دوا بیا څه کوي؟ په کوم میکانیزم ایمیون سیستم یا د بدن معافیتي سیستم کمزوری کوي. دا دوا نه پرېږدي چې ټي لمفوسایټونه فعال شي او د بي لمفوسایټونو نه انټي باډي جوړه شي. یعنې دا بیا ګروت او نشونما د لمفوسایټونو نه درای، دا یوازې د ټي لمفوسایټونو فعالېدل د دې د فعالېدو څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې همدارنګه بي لمفوسایټونه څه شی جوړ کړي؟ انټي باډي جوړه کړي. درېیمه دوا چې کومه ده چې دا ناروغانو ته یې موږ تاسو کیدای شي ورکړو، هغه سایکلوسپورین دی. سایکلوسپورین دا یو بله معافیتي سیستم کمزوري کوونکې دوا ده چې تر ټولو ښه دوا ده. دا دوا په هیلپر ټي سیل باندې تاثیر کوي او هیلپر ټي سیل نه پرېږدي چې نشونما وکړي. د دغه ټولو حجراتو که بي لمفوسایټ دي، که ټي لمفوسایټ دي او که هیلپر ټي سیل دي، دې باندې نه مخکې یادونه کړې وه. ښه، اوس موږ کولی شو چې د ناروغ ته په دې دواګانو کې یوه دوا ورکړو. ما مخکې ویل چې ښه دوا چې کومه ده هغه کومه یوه ده؟ هغه سایکلوسپورین ده چې د هیلپر ټي سیل د نشونما نه مخنیوی کوي. یعنې نه پرېږدي چې هیلپر ټي سیل نشونما وکړي. او هیلپر ټي سیل تاسو ویلي چې دا د کسبي معافیت ایکوایرډ امیونټي هغه بیس او اساس جوړوي. ښه، که چېرته اوس موږ یو شخص ته د معافیتي سیستم د کمزوري کېدو دوا ورکړو، نو دا به تاوان به د دې څه شی وي؟ تاوان هم لري. باید دې ته موږ باید دا هم په نظر کې ونیسو.
د دې شخص چې کوم یو شخص چې د معافیتي سیستم د کمزوري کوونکي دوا خوري، د دې مثال د دې بدن د شیشو لکه تشکندر، ځکه د هیڅ شي په مقابل کې چې کوم دی بدن چې کوم دی مقاومت نه لري. نو که یو کم اندازه میکروبونه یا اجنبي مواد انټیجنونه بدن ته داخلیږي، دا شخص به د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښایي. په نتیجه کې به دا شخص څه شی کېږي؟ ناروغه کېږي، به زر زر به ناروغه کېږي، بار بار به ناروغه کېږي. انتان او میکروبونه به جراثیم به ورباندې ډېر زر تاثیرات کوي او کېدای شي چې د دې په نتیجه کې دا شخص بیا خپل ژوند هم له لاسه ورکړي، چې البته که چېرته کنټرول نه شي. بل غټ تاوان یې دا دی چې په دې شخص کې سرطاني واقعات یا کینسري واقعات چې کوم دي دا به پکې هم زیات شي. نو تاوان هم لري، باید دې ته موږ او تاسو متوجه اوسو. ګرانو محصلینو، پنځم فصل انشاءالله خلاص شو. شپږم فصل به موږ او تاسو بیا پر روان لیکچر کې شروع کړو. هیموستاسیس اینڈ بلډ کلاټینګ باندې به انشاءالله موږ او تاسو بیا خبرې کوو. د اوس لپاره مو الله مل شه، ښه وختونه مو په نصیب شه، په مخه مو ښه شه.